أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. سورة آل عمران کی درېمه حصہ شروع وا. دا خبره شی و چې ابتدا نه د جهاد د پاره تنظیم پکار دی، یو نظم پکار دی، او دا نظم تنظیم جماعت دا غي د پاره سو اصولم پکاري. جماعت به هغه ته وایي چې د هغې عقیده یې وایي. نو تاسو کې داسې خلق پکار دي، مؤمنان ټول مسلمانان د هغې عقیده به دقه یو د توحید عقیده وي، د قرآن او د سنت عقیده وي، قرآن کریم باندې عمل وي، دا به قانونی ملک په علاقه کې په دې باندې به عملي د هر یو سړي د هر یو مسلمان سر به سټ به دې ته ټیټي. دغه قرآن کریم دی چې د هغې په وجه باندې الله رب العزت تاسو باندې انعامات کړلي. دشمنان وی الله هغه دشمنی ختم کړه او تاسو په منځ کې مینه محبت پیدا کو. تاسو یې ټول رونه رونه وګرځولئ. بل دامو چې تاسو د جهنم په غاړه باندې ولاړ وئ، داسې غاړه باندې چې هغه پریوتونکې وه، نو د هغې نه الله بچ کړئ د دې قرآن کریم په ذریعه باندې. نو دا دوه خبرې شوې چې یو به عقیده یوي په توحید باندې، او دویم قانون به قرآنی. نو درېمه خبره دلته ذکر کوي چې ارکان به فعالی. مسلمان دی نو مسلمان به هر یو مسلمان به خپله ذمواري ګڼي، او خپله ذمواري ګڼل نه بلکې ادا کوي به. کما ذمواري چې دته حواله شوې ده هغه به د سر ته رسوي. ذمواري تذکره کوي. لکه دنیا کې کم ځای کې چې د قانون بالا دستی او هغه ځای کې د چا تاسه ذمواري حواله کړی شي، څه عهده ورته حواله کړی شي، نو بیا هغه د هغې عهدې خیال ساتي، د خپلې ذموارۍ خیال ساتي. کم ځای کې چې قانون نه اګري نګري نو بیا ذمواري څوک نه ګڼي. لکه دلته زموږ چې ګورې هېڅوک خپله ذمواري نه ګڼي. که عام مسلمانان دي نو هغه خپله ذمواري نه ګڼي. مسلمان دی د مسلمان په حیث باندې په د باندې کم ذمواري ده، د الله رب العزت د طرف نه په د باندې کم څیزونه لازم او فرض دي واجب دي د هغه نه ادا کوي. بیا د عام مسلمانین اخوا ته چې دی اوس یو ملک اوسیږي، د ملک کې دته بعضې ذمواریانې حواله کولی کېږي. یو علاقه ده، د علاقې په سطح باندې هغه ته ذمواري حواله کولی کېږي. دارنګې په کلي کې نو د کلي په لحاظ سره هغه ته ذمواري حوالهي، د محلې په لحاظ سره دغه ته ذمواریانې حواله کېږي. په کار دی چې هغه ذمواري ټول ادا کوونکي جوړ شي.
نو کله چې هر یو سړی هغه خپل ذمہواری ادا کوي نو په دې باندې جماعت بم ترقی کوي ملک بم ترقی کوي دلته عام مسلمان ته جګوري نو عام مسلمان باندې الله طرف نه چې کوم حکم فرض دی لازم دی لکه مثال په تور باندې روز دا منځ دی نو منځ په ورځ کې 15 ټیمه فرض دی نو دا نه دا چې ماستن منځ فرض دی یا د ماسپخین منځ فرض دی نه منځونه ټول فرض دي نو سحر ته چې ګورې سحر کې یو حالي بیا ماسپخین کې بل شان حالي مازیګر کې بل شانی خام کې بل شانی ماستن کې بل شانی دا حالات بدلیږي را بدلیږي ولې دا خلک چې کم د ماسپخین په مانځه کې یا د ماستن په مانځه کې نو ولې دا خلک د سحر مانځه کې چتا د کلی نه کډه کوي یک چرته جمعات خوشي هغه ذمہواری د چې هغه په دمه لازم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چا چې منځ پرې خو دونو دینو نړاو نو دې لګیا ده مسلمان دی د مسلمان په هیڅ باندې دې لګیا ده په دین پسې کوداله راغستی دا ګینتری راغستی دا جبل راغستی دا اوس نړۍ ته خو دین نړۍ من اقام الصلاه فقد اقام الدين ومن ترك الصلاه فقد هدم الدين دین یې نړاو نو عام مسلمان په حسابونه او دبا دغه ذمہواری د الله غوا هغه ادا نکړه دبا نور ذمہواریان دي د کور کلی د علاقې د حکومت د طرفنا بازي ذمہواریان په دبانې خود کی د حکومتم ملازم دي کاغه د سکول استاد دي نو د ملازم دي کده په هسپتال کې دي نو د ملازم دي کده په تحصیل او پتاڼه کې دي نو د ملازم دي هر یو ملازم لا خپل ذمہواری ادا کول پکاري بولې ددن مته پوس کیږي هغه نه ادا کوي سړی راغې په یو سکول کې داخل شو وړو کې دی نو د دې وړو کې هم ذمہواری ده چې د خپل ذمہواری پوره کوي د دې کم کار والا کول کیږي نو د باغ پوره کوي نال دغه استاد هم کار نه کوي جلدی شاګرد هم کار نه کوي دواړه خبر روانه ده یو شان روانه ده دغه ځکه هسپتال له هسپتال کې ډاکټر دی کمپاوډر دی بل شي دی بابو دی هغه خپل ذمہواری نه ادا کوي چې هغه نه ادا کوي نو دغه نور پکته باندې شي هغه نه ادا کوي د دغه هسپتال سره ډېر سيزونه نختی دي ډېر کپنې وسن ختی دي ډېر ډاکټران وسن ختی دي لګیا دي جو آلته کې هغه یوم ظلم کوي بلم ظلم کوي کپنیان عالم ظلمونه کوي لګیا دي هغه ډاکټر هم لګیا دي ټول زور هغه دغه غریب عوام لا هغه ته ملاوي هغه د جلاړ شي مولا ده مولا خپل ذمہواری نه ادا کوي دلته موږ هم لګیایو دا ذمہواری دا نه ده موږ چې کوم لګیایو دا ذمہواری نه ده ذمہواریان نور دي مولا دا فرض کړه چې زما سحر درس کوم ماستن به درس کوم د جمعې پر ورځ بلګړي بیان کوم زما ذمہواری خلاص نه ده ولې د محله کې څومره خلک دي بیل مازه دي د مولای فکر تر اوسه پور نه کړي دا عام مسلمانان دي تبلیغیان و چې موږ سحر مشوره وکړه ماسپخین یو تعلیم وکړو هفته کې یو غشو کو بیرونی غشو کو اندرونی غشو کو شب جمعه وکړه زموږ ذمہواری خلاص شو نه خلاص نه ده ستا محله کې څومره بیل مازه دي سحر مازه کې څومره خلک دي نه د کړي هیڅوک نه کوي نه مولا ادا کوي ذمہواری پوره کوي نه تبلیغی کوي نه قاری کوي نه بل کوي حکم چې پیسې پکې ملاويږي هغه خود سره نه کوي هغه ما تاسو پیسې ملاويږي چې لیکه استاد دې خپل از د ګلاټ شي حاضری ولګي بیا غپ لګي کار نه کوي
ځکه چې ګورئ ډېر سکولونه داسې دي چې لسم نتیجې ګورئ دا نتیجې ټوله خرابوي. وسې چل کول غواړي دا هیډ ماسټر دی دی بدلول غواړي دی دلته کې په دې کې دی د دې نه بدل کې دی ولګي کالم غبرال ته ولګي دی ولګي چترال ته ولګي دی خو د سره سړی زوی نه دی د په لسم امتحان کې د سره یو تن پاس نشو په دومره کسانو کې یو تن نه پاس شي چې نه پاس شي اچي دي سي پاس یو نه دي سي نال د حکومت په بیا دا راوالي د دې زی غبرال ته بدل کا چترال ته بدل کا بل زی ته بدل کا کوستانون ته بدل کا ولې دې کارو کی کنه ستا نتیجه بیا سب آئنده کال بیا د وسراله د اغه زین به بل چلو سره کوي اګریمنټونه هغه بن کی هغه دغه دغه کې ده په دقیقه کې به په کم گریډ کې چي ده په 16 کې ده بس په 16 کې ساته 17 کې ده کې شپږ کال و ده په 16 کې ده به نو چتیږي نه ولې د خو سره سره نه ده د عوام د خپل سټاپ نه د سره کار نه اخلي دغه حالي هر محکمه کې چې ګوره خبر ورانه ده نو دلته کې الله موږ ته د مسلمانۍ په حیث باندې او خبره کوي ارکان به فعالی هر ځای کې چې فعالیتو سکول له ترقی وکړي مدرسه دا ترقی وکړي جماعت ته خلق به ترازی منځونه وکړي خلق برازي درسونه ته وکینی خلق برازي علم به حاصلای سکول ده خلق به د نور سکولونه برازي د سکول ته برازي ولې وای په دې کې کار حقيقي خپل ذمہواری غني خپل ذمہواری ادا کوي دا وسې نور سمره چي دي زمونږ هر یو تن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو استاد نه نگهبان دی داغه نه بعد د خپل ماتحت باره کې تپوس کیږي نو کاغه د کور په لحاظ سره واخلې مور دا پلار دی د نگهبان دی ددن به د ماتحت تپوس کیږي د کور کلی د محلې مشر دی د کلی مشر دی داغه به د کلی تپوس کیږي دغه سي د تحصیل له دغه سي ضلع دا او دغه سي صوبه دا او دغه سي ملک دی داغه مشر دی داغه به د تپوس کیږي ذمہواری تپوس وکیږي عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو قول منسوب دی عمر رضی الله تعالی عنہ ګرځیدا با خلیفہ دی ګرځي حالات معلومي یو زینا بل زینا حالات معلومي چې څه حکم خلق ته تکلیف میلاو نشي خلق وګي پاتې نشي نو دائم فرمایلیو کله د دجلې په غاړه یو سپه هغه د تندې نه مړ شي زمانه به سبا ته پوس کی چې د سپې په باره کې هغه دا وایي کده د تندې نه مړ شو زمانه به ته پوس کیږي نو چې انسان د لوګي نه مري انسان لګیا دی او هغه د لوګي د وجنه خپل اولاد وجني خپل بچي وجني او هغه خودکشي کوي د دې تپوس بچانه کیږي او نور واقع چې بډای واو و یو خزه داو بچی وته جاړیو کور کې سشتي ناو هم مشهور واقع دي خزه دا تنبو لګېدل له سړی ده ناشته بهر خزه دن دا خزی ته تکلیف ده بیمار ده عمر رضی الله تعالی عنہ ګرځي حالات معلومي سی چل له سړی ولیدو سی چل له ودا سی کور کی تکلیف ته وسه دی وخت کې خزه پکار دا چې هغه خدمتو کې د بل زنانا ناغه کوي کور ته راغې او د بادشاہ د بادشاہ خزه هغه د روانه شي او هغه د دایتوب کار کوي په دې باندې څه شرم خونه پکار زړې غټ سړیم زبوس دا کوم اغټ سړی دی چل بکې آخرت کې جنت ملاويږي زه او یاو ځان سره سامان راواغه سچ پکاري راواخل ځان سره
لاړ هلته کې کېناستو ښځه دننه لاړه عمر رضی الله عنه بار ناستې چوپال لی څه خیمه لګوله هغې کې ناست بهر ناستې دی دنې نه دی دننه دي لیا دي مشغولیږي دا حال دی د بادشاه او د خلیفه دغه دا حال دی او اوس دلته کې زمونږ دا چې وګورې نو خو دا بل نچک مات کا ځان پوره کا ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر پکار دی چې په تاسو کې یو ډله منکم یا خدا دا چې من بیانی دی تاسو ټول دی داسي امت یی یدعون الی الخیر چې خیر طرف ته برابر کوي یا منکم معنی من تبعیضی شي مطلب به بیا اشاره دیتا کم کسان چې دا کار کولای شي سو د دعوت کار کولای شي نو هغه به دعوت کار کوي نو څه خلک پکې داسې په کار دي چې هغه دعوت چلی کنه ولتکم منکم امة په کار دي چې په تاسو کې یو ډله یدعون الی الخیر چې هغه برابر کوي خیر طرف ته ویامرون بالمعروف او حکم بکئی د معروف وینهون عن المنکر او منع کول بکئی د بدینا یو طرف ته د ذمہواری د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر باغی کوي یو لحاظ سره دا امر ده امر ستوي زمونږه کتابونو کې د امر تعریف کوي امر یو څه قول القائل لغیره افعل على سبیل الاستعلاء د استعلاء په طریقې باندې خپل ځان اوچت غني غټ غني الګا دا کارو کا حکم کوي افعال وي تاسو کا چې هغه وکي خبر اخلاص شو وې نکو نو دغه غټ ته کنه درجه په لحاظ سره غټ ته د مشر ده نو دوی ته پوس کې الګا ما تا ته وی دا کارو کا ولې دین دې کړه دا ته پوس کولې کی نا تپوس کولای کیږي نو نا تپوس کولای شي تپوس مشر کولای شي کشر نشي کولای کشر امر نشي کولای کشر سکی اب بعض خلک خبره کوي وې ته ما ته حکم کې کنا ناغه بعض حکم کله کله کولای شم امر کله کولای شم حکم کله کولای شم زه درخواست کوما زه التماس کوما زه تا ته ارزو مخکې کوم اسوکا نه بازي سړی کشري نه کشر امر نشي کولای نو دلته کې امر خبره کوي الله ويامرون بالمعروف حکم بکئی سوګ دا امیر دا مشر دا امیر دا ناظم دا منبر دیبا حکم کوي بالمعروف دنه کوي وینهون عن المنکر او منکول بکئی د بدینا منکول بکئی د بدینا نال ته بیان نه کیسه ته وای هغه دغه شانته تعریف داغي کوي قول القائل لغیره بل ته سیداسی وای لا تفعل اول ته کې مده علی سبیل استعلاء استعلاء په طریقې باندې یو سره وای او لا تفعل مک دا کارونه کې ښا کاغه وکړو نو بیا څه کوي د طاقت لري د دې چې تپوستیو کی طاقت لري چې خپل ولور کی ما ته طاقت نه لرو دا کار بیا دا چا ده دا ارباب اقتدار ده هغه به دا کار کوي چې اقتدار کی دي هغه په حکومت کی دي نه به دا کار کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر باغی کوي نو دا یو لحاظ سره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من رأى منکم منکرا فليغيره بيده چاچی یو منکر کاری ولید د قران او د سنت خلاف کاری ولید نچل بګی منکای به په لاس باندې نو دا لاس باندې منکول چې دینو دا کار دی د چا ارباب اقتدار حکومت کار دی هغه سره ډنډه دا اب کوي هغه داسې کوي او داسې مکوي دویم وای وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ دا طاقت دینشتي ارباب اقتدار والا نه حکومت والا نه اقتدار سره نشتی نو بیا وسکه نو بیا به دا کې چې
من لم یستطع فبلسانه په جواب باندې و بیا داغه ویناو کی نو هغه د پاره بیا د جبې هغه طاقت هم پکار دی کنه نو جبې هغه طاقت د چا سره دی هغه د مولا سره دی هغه د پوها سړي سره دی هغه کولی شي امیر سی به کولی شي مولی سی به کولی شي قاری سی به کولی شي دارنګه بل یو پوها دی هغه کولی شي په جواب باندې هغه وینا کولی شي اوس عام یو سړی دی هغه ځان الف با تاسا ول نه ورځي نه بل ته سوچ دې دې کو دې سم کو ان شي ویلې نو دا مولی سي هم لګیا دی کم کار چې دی نه نه دی کړی پورا کړی نه دی ښا الله دې معافي کوي ويامرون بالمعروف نه دی ورپسې درې مې وې وان لم يستطيع کده دې باندې طاقت نه کیږي نو وسکه نه په لاس باندې منع کولای شي نه په خلی باندې وینا کولای شي دغه کې نه اقتدار والے نه علم والے اس نه نو سبق فبقلبه نو بیا پسړه کې دغه شی بدو غني دا کار به بد غني اسانه نه مسلمان دی مسلمان کوي بدکار به کوي نو چل بو کې فبقلبه نزړه کې به هغه کار بدو غني دا کار نه کوي او دا هغه څه نه به جدا شي دا نو موږ خلک بیا ورپسې نور قصې شروع کی ایو تنو مشر و بادشاہ یو سړی له دغه ورکو دا اسی ورکو دا ونسا زموږ کوم راوزم مونږ یو کو راوت هغه ته حالت کې هغه شی سو قیمتي شی به هغه ته چې ته کنډي شی به پرتا هغه ته وستا هغه چې پدې کې لګوډې سلیم چلے دا یا هغه پستر کو علاج کې غوې استر کو مصرا دا اس دیخوا کا دیخوا را والا ځان پټ کو دا خبره بد غنله خو دا وتم نشویلې چې تا ولې دا غلا دی وکړه اشه دی ولې وېسو زمونږ خلکو شرمول کوي بیا یو سره خبر وکړه نو بیا دغه ته ضرورت نشته دی بیا لګیا ډمامه راغسي ډمامي وي یو ځکه لګیا دی ډنګ بل ځکه لګیا دی اګه یو سړی دی پرده په واچو کار کړل غلطي کړل وینا وته کولې شي او کوته وینا نشي کولې بس پرده په واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من ستر مسلمان چا چې پرده واچول په مسلمان باندې ستره الله یوم القیامه الله په قیامت کې پرده واچي قیامت کې اوسړه به الله راوواړي وې ته یاد دي دا کار چې دی کړو دا دی کړو ما تا باندې دنیا کې پرده چول وان وس د باندې پرده دا پټ دته ما غلې چې سوګي وانه وري ما باندې پرده چول وا دنیا کې هم په وس د باندې پرده دا ځا نا به اقرار کی الله کړي می دا کارونه زبوي ځا جنت تزا پرده مې ما چول وا ځا شرمو مې نه دنیا کې مې نه شرمو ولې آخرت کې دم نه شرمو اوس کول پکار دي چې دلته کې ته مسلمانو شرمې لګیا دي مسلمان شرمې نال دکی الله به مو شرمې بیا نو بل داوا ال دکی درېم خبره چې کوم وکړه پسړه باندې نور پسې سوي وليس وراء ذلك من الايمان خرد زي مثل خردل وي د اوري د دانه مقدار ایمان بیان نشتی چې پسړه کې هم د بدونه غړي ها خردل من الايمان وي اوري دانه مقدار ایمان نشتی یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون دا کسانی کامیابی موندون کی دا خو یو شو عام خیر معروف خیر څه ده خیر ده قران او سنت خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم بهترین شی خیر د ټولو نه خیر هغه څه ده هغه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی
وشر الامور محدثاتها او ناکار په کارونو کې هغه بدعات دي. محدثات دي. نوې فرمایل کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار. هر بدعت هر نوې کار چې هغه په دین کې نه او خلک دین غني، خیر نه یو خلک خیر غني، د ثواب کار نه یو خلک د ثواب کار غني، نو دا څه ده؟ دا بدعت ته، او دا بدعت چې نو دا سړی جهنم ته بیاي. کل صلات فی النار وي ورته بزي. نه یامرون بالمعروف حکم بکای خلقو ته د نیکی عامنی کی دا. دویم معروف معنا توحید ده. شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وی معروف معنا توحید، منکر معنا شرک. یامرون بالمعروف نو خلقو ته دعوت ورکی د توحید او معنا کوي به خلق د منکر نه د شرک نه. بل معنا کوي ویامرون بالمعروف حکم بکای خلقو ته د موافق د قران او د سنت. خلقو د قران او سنت به وي، قصې به نه کوي، خپل خوبونه به نه بیانوي. خلک لګیا دي خپل د کوسړې وي، نه قران او سنت ول نه وي یا نور قصې شو، قصې روانې کړلې قصې دي. پلان کسی ویلی او پلان کسی ویلی، چاہتے په خوب کې ویلی او چاہتے په یخ ویلی. ویامرون بالمعروف نه حکم بکای خلقو ته د موافقت د قران او د سنت. وینهون عن المنکر امر کوي به خلق د مخالفت د قران او سنت نه. نو کله چې دا خبره پکی نو اولئک هم المفلحون، دا کسان به کامیابی. نو کم کسان چې دغه چل کوي نه به کامیابی. ادا مخکې یو ځای کې تیر شي ورستو بیا د هغې څه تفصیلي واقعه را روانه ده. هغه خلک چې هغې مهینې ول مهینې و د هفتې په ورځ او هغې باندې دغه یهودیانو هفتې په ورځ باندې په هغې باندې مهینې ول بنو. نو هغې کې ډلې جوړې شوې، څه لګیا دي کار کوي، څه لګیا دي هغې له دعوت ورکوي هلکه مه کوئ داسې، تاسو څه کوئ خلاف کوئ، مه یې ونه خوړنې چلو شو. دا امتحان دی د الله طرف نه، لږ صبر کوئ او خبره ونه منل. چا چې دغه په دغه کار کې ملوث و هغه لاړل تباه شو. الله وی وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، شادوغان می دي جوړ مخکې تیر شي وروسته بیا راځي شادوغان شو. دغه زمانه بس کو ورپسې بیا د دې سره موږ سره غلري ترجمه سره بیا ان شاء الله الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې